درود شریف الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اصول د تفسیر روانو او مون پکې تقریبا لس مباحث جوړ کړي چې مبادی د تفسیر کې به مون لس مباحث کوو. اول او دویم نمبر بحث مون کړی وو چې اول نمبر بحث د قران کریم د معنا اصطلاحي او لغوي او سره په ضمن کې نور اهم مسائل وی چې هم ذکر کړی وو. دویم نمبر بحث مون بیان کړو په د قران کریم د تفسیر او د تعویل په مابین کې فرق وو. اوس دریم نمبر بحث دی تفسیر د لپاره علوم، د تفسیر د لپاره کوم ضروری علوم. یو مفسر دی هغه تفسیر لیکي نو د لپاره ضروری علوم مفسرینو ذکر کړی دي. هنداشن یو مفسر دی د قران کریم تفسیر کی د قران کریم ترجمه کی نو دغه لپاره بسناسه علوم حاصل وی راهه نه بعد به بیا د قران کریم ترجمه او تفسیر کی. ځکه چې مشکات شریف حدیث مبارک تیر شولو چې من فسر قرآن چې چا تفسیر د قران کریم هاو صحیح شو کنه برأی په خپل رائے باندې فقط کفر نو دای چې شنو نو په دغه کې کافر ګرځي. نو لہذا په خپل رائے به قران کریم تفسیر نکي. نو دغه وجه نه علماء بیا څه کړي مفسرینو د تفسیر لپاره خپل علوم ذکر کړي چې هغه ضروری او هغه علوم به مفسر زده کوي. نو دریم نمبر بحث ترا شو تفسیر روح المانی کے علامہ محمود الوسی رحمہ اللہ فرمائی چې د تفسیر لپاره کوم علوم ضروری دي هغه بیان کړی. اول نمبر یې چې د تفسیر لپاره علم لغت ضروری دی. علم لغت ضروری دی چې د قران کریم د لفظ لغوي معنا کولای شي. ځکه چې کله د قران کریم لفظ لغوي معنا وشي د قران کریم لفظ بیا تا ډېر آسان چکندې ملاويږي. یعنی چې کله لغوي معنا باندې پويږي نو قران کریم باندې ته په اسانه طریقې سره پوهېدل شي. نو اول نمبر علم لغت دا ضروري دی د قران کریم د ترجمه او تفسیر لپاره. دویم نمبر علم صرف دا هم ضروری دی ځکه چې اوس یو صيغه راغلی وي هغه ماضي صيغه وي او ته معنی د چاغه وکړي د مضارع ولا نو ټیک نشو کنه. انده رنګه یو صيغه د مضارع ولا یا د حال ولا او ته په ماضي باندې بدله کړي نو قران کریم ترجمه کې فرق وکړي. نو لہذا دغه وجه نه چې کوم دی دویم نمبر علم صرف دا ضروری دی. دریم نمبر علم نحو کم سے کم د قران کریم الفاظ خو بخراب نه ہے کنه. د قران کریم عبارت دا خو بټی ہے کنه. نو علم نحو ولا ضروری دی. انده رنګه د دینه ما سوا علم بلاغت او علم معنی دا هم د قران کریم تفسیر لپاره ضروری دی. سلا چې دا قران کریم چې کوم دی دا به مخکې تاسو لپاره بحث کې راشي چې دا معجز کتاب دی او دا معجز وجه دا چې دا فصیح او بلیغ کتاب دی. فصاحت او د بلاغت نه ډک دی. نو ټیک تو کنه. نو قران کریم د لپاره کوم علوم علم بلاغت او علم فصاحت مختصر المعانی یا تلخیص المفتاح چې کوم تاسو ته شو دي نو دغه علوم د قران کریم تفسیر د لپاره دام ضروري. هنداشان اسباب العلوم دا د قران کریم لپاره ضروري. چیرې د قران کریم نازل شوی دی د کوم صحابي په وجه باندې نازل شوی نو دا د قران کریم لپاره ضروري. هنده رنګه علم اصول فقه دا د قران کریم لپاره ضروري ځکه چې په دې کې احکام بیانېږي
او احکام د قران کریم بیان کړي او په احکام باندې چې اصول فقه درته زداوی نو قران کریم احکام تامیز ته بیا راوستل شي هنداشن علم کلام دا هم قران کریم لپاره ضروری دی هندا هرنګ په شرح مشکات کې مرقات په نامه باندې مولانا چې د قران کریم د ترجمه لپاره 14 علوم ضروری دي 14 علوم د قران کریم ترجمه لپاره ضروری چې دا ټول یې په ذکر کړی هندا هرنګ ته فتاوی عزیزیه کې شاه عبدالعزیز محدث دهلوی رحمه الله نو دم د قران کریم تفسیر لپاره سو علوم 14 علوم ذکر کړی ورسره تفسیر بحر محیط په دې اول صفحاتو کې په مقدمه کې د تفسیر لپاره 14 علوم دهم ذکر کړي نو لہذا مفسرین او رائے داوي چې قران کریم لپاره علوم ضروري دي چې علوم د قران کریم تفسیر او ترجمه لپاره سنسه علوم درسره وي نو دا یو بحث و دا تیر شو او سلورم نمبر بحث مونږ ویلو چې په دې خبره کې دی چې یو قران دی یو حدیث قدسی دی یو حدیث نبوی دی د دغه دریو په مابین کې فرق اول په دا باندې ځان پوي کوی چې حدیث قدسی یی چی دا حدیث قدسی دا قدس طرف منسوب دی قدسی دا چا طرف منسوب دی قدس طرف یا یو چا طرف منسوب دی قدس طرف او قدس چې کوم دی دا ویل کیږي تنزیه پاکه ته ویل کیږي چیتا پاکه ته ویل کیږي او په دې حدیثو کې چې کوم دی د الله تعالی پاک خبري بیان کیږي ټیک تو کنه نو دا خبره او په اصطلاح کې حدیث قدسی په اصطلاح کې دته ویل کېږي چې نبی علیہ السلام اضافت کړی وي چاته الله تعالی ته چې نبی علیہ السلام چاته اضافت کړی وي الله تعالی ته اضافت کړی نو دغه څه ویل کېږي دغه حدیث قدسی ویل کېږي بخاری شریف کې بتا صلی الله راشي الله تعالی تاسو په خیر سره ویرو بخاری شریف کې بتا صلی الله راشي په حدیث قدسی سره په دریو الفاظو سره تعبیر کیږي حدیث قدسی نه په څو الفاظو سره په دریو الفاظو سره تعبیر کیږي اول نمبر دا سویل شوی دی چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم قال الله تعالی نبی علیہ السلام فرمایي چې الله تعالی فرمایي یو قسم بدا اصطلاح او دا رنګ دا تعبیر به حدیث قدسی باندې کیږي دویم نمبر دا سه چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول الله دام حدیث قدسی دا سه تعبیر به کیږي دریم نمبر دا سه چې په اول کې شی اول کې لګه مزيسي ها قال ویشي قال رسول الله قال الله تعالی په دویم کې چا مضارع سه ویشي یقول الله فرمایي او دریم نمبر چې داسې تعبیر توشي چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی نبی علیہ السلام عن الله تعالی دی الله تعالی نه روایت کوي صحیح شو کنه دی الله تعالی نه روایت کوي نو په دغه دریو تعبیرات سره به تاسو له حدیث قدسی په بخاری شریف کې راځي اوندا هرنګ فرق لري فرق کې چا بیان کړی علامه بدر الدین عینی رحمه الله ده فرمایي چې قران الفاظ او معنی دا من جانب الله د قران الفاظ او معنی دا شری من جانب الله هنده هرنګ حدیث قدسی د دې معنی دا من جانب الله وی او الفاظ چې کوم دی دا نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام خپل باندې مطلب دا چې ویلي وای شو کنه الفاظ نبی علیہ السلام خپل فرمایلی او نور معنی چاوي من جانب الله او دریم نمبر چې کوم دی حدیث نبوی دی نو حدیث نبوی چې کوم دی دا چې الفاظ او معنی دا دواړه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی طرف نو په فرق باندې کوئی او قران کې الفاظ او معنی چا طرف نوي من جانب الله
او په حدیث قدسی کې معنی د چا طرف نوي د الله د طرف نه او الفاظ د چا طرف نوي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د طرف او په حدیث نبوي کې معنی او الفاظ دا دواړه به چا طرف نوي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د طرف نوي بیا د حدیث نبوی نه د حدیث نبوی دا بیا په دوه قسمه دي شعیبه حدیث نبوی په څو قسمه دي په دوه قسمه یو داسې وی چې دخل د اجتهاد په پکې راغلی او دویم داسې وی چې دخل د اجتهاد په پکې نه وی راغلی چې دخل د اجتهاد پکې څه شي وي راغلی وي نو د خود حدیث قدسی سره څه شي وشولو فرق راغی ځکه چې په هغه کې دخل د اجتهاد نشته په داسې نو دا فرقونه و د چا په مابین کې د حدیث د قران د حدیث قدسی او د حدیث نبوي په مابین کې نو دا څلورم نمبر بحث همدا رنګه پنځم نمبر بحث د وحی لغوي اصطلاحي معنا او اقسام او صورتونه د وحی متوجه شو امام راهب اصفهانی رحمه الله په المفردات کې دا ټول بحث کړی چې دا زه ته څومره کم دا ټول کې موجود دي وحی چاته ویل کېږي وحی په لغت کې ویل کېږي په جلده سره اشاره کولو ته ویل کېږي وحی په لغت کې په جلده سره اشاره کولو ته ویل کېږي په جلده سره اشاره وکړي نو دغه وحی ویل کېږي مخکې لاړ شو دا وحی به کله کله شوی پټوي وحی به کله کله پټوي او کله کله به دا وحی کې تعریض څه شوی تعریض مطلب دا چې دا خبره کم طاطا او اورامه بل نو تعریض به کله کله په وحی کې اوندا رنګ کله کله به دا وحی محض आवाज بچ کنده کله کله دا وحی او ور سره بچ کنده کله کله دا وحی په څه سره وی د انسان په جوارح سره په اعضاء سره وی او دا رنګ دا وحی به کله کله الهام یعنی دا ټول معنی لغوي جوړیږي ښا چې جلده سره اشاره ته ویل کیږي پټ کلام ته ویل کیږي او دا رنګ تعریض ته ویل کیږي او محض आवाज ته ویل کیږي او د جوارح او د انسان سره تعلق لري او الهام ته ویل کیږي نو دا ټول لغوي معنی نه چاري دی وحی او په اصطلاح کې تاسو ویلي چې دا د الله کلام دی چې نازلېږي په پیغمبرانو باندې په یو نبی باندې د پیغمبرانو نه په یو نبی باندې نو لہذا دا محض په پیغمبرانو باندې به نازلېږي په نور چا باندې نشي نازلېږي په ولی باندې الله کو شهیت الهام کوي پوه شو کنه صحابي ته شهیت الهام کوي نو دا وحی وخا بیا دا وحی عموما دا په دوه قسمه په عام تور باندې وحی په دوه قسمه پدې کې ډېر بحث خو مختصر دا کې بخاری شریف کې تاسو ته په اول باب کې راشي نو وحی په عام تور باندې په څو قسمه په دوه قسمه یو مطلوع یو غیر مطلوع مطلوع چاته ویل کېږي چې نزول د الفاظ او معنی چې نزول د الفاظ او معنی د چا نوی د الله دی طرف دی چې نزول د الفاظ وي او د معنی وي د قران کریم دا تصویر کیږي دا وحی ویل کیږي او دویم نمبر غیر مطلوع چاته ویل کیږي چې څه شی وي چې نزول د معنی وي د الله د طرف نه خو بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام الفاظ ول خپل ذکر کړی چې نزول د معنی وي د چا من جانب الله او الفاظ ول نبی علیہ السلام د خپل طرفه ذکر کړی نو د تصویر کیږي وحی غیر مطلوع اوندا رنګه دریم نمبر خبره ده چې سوراتونه د وحی به کل سورت کې راغلي نو اول نمبر سورت ته په دې کې اول سوراتونه اول نمبر سورت ده چې وحی به کلام قدیم په شکل کې کلام قدیم مخکې چې کوم کلام ولګا موسی علیه السلام د الله سره خبرې کړې قدیم د الله سره خبرې کړې د الله کلام قدیم ده کړی نو دا رنګ نبی علیہ السلام د الله سره د ټیم کې خبرې کړې نو یو قسم داسې وحی په دې صورت کې به دا وحی په نبی علیہ السلام باندې نازل ده دویم نمبر اسرافیل علیہ السلام وحی راوړي چا اسرافیل علیہ السلام درې کال نبی علیہ السلام ته وحی راوړي
اوندا هرنګي دریم نمبر د قلب د نبی علیہ السلام کې به یو الهام شو الله به نبی علیہ السلام په دې زړه مبارک کې یو خبره واچو نو دام د وحی او صورت سلورم نمبر دحیه الکلبی دا کلبی نشو الکلبی وشي دحیه الکلبی دا یو صحابي و چې د خپل صورت الله ول ډېر حسن ورکړ چې دای بکلا پلار باندې تللو نو مخ په پټ کړي و سلا چې اسنه د عربو جنکه ما مخ ویني ټول په ما باندې مایل شي نو ډېر کوله ښه نو دغه په شکل کې به نبی علیہ الصلوۃ والسلام لا وحی را جبرائیل علیہ السلام به د دحیه الکلبی صحابي صورت جوړ کړي وندا هرنګي پنځم نمبر جبرائیل علیہ السلام په خپل حالاتو کې راغی لکه څنګه صورت جبرائیل علیہ السلام نو کومو حالاتو کې د جبرائیل علیہ السلام راغی او نبی علیہ السلام باندې به وحی نو ابن جریر تفسیر تبری کې ذکر کړی چې جبرائیل علیہ السلام د پاره شپږ سو وزري او ورسره چې کوم دی دوی وزري به چې کله را خوارې کړلې یو په مشرق ته ورسېدل او بل په مغرب ته ورسېدل نو دمر لوی وزري ول الله تعالی ورکړي نو پنځم نمبر شپږم نمبر نبی علیہ السلام په حالات بیدارۍ کې نبی علیہ السلام په بیدار وو چې وحی به پوښو لکه شی لکه ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى نو لہذا دا د نبی اسلام په بیدار ولګم میراث په باندې خاطله والا سره خبرې کړې او دا رنګي اوم نمبر د خوب په حالاتو کې نبی علیہ السلام به اودو او جبرائیل علیہ السلام براغی او نبی علیہ السلام باندې وحی وشو د خوب په حالاتو نو دا او څیم پنځم نمبر بحث شپږم نمبر بحث دا چې قران کریم دا صفات شوی دی یعنی د قران کریم په معجز کتاب سره متصف موصوف ته په چی سره په معجز کتاب سره چې دا قران کریم یو معجز کتاب معجز مطلب دا چې تاسو څوک نشته چې دا قران کریم عاجز معجز کتاب نو معجز کتاب باندې خبرې کو چې دا په کوم اعتبار سره معجز قران کریم په کوم اعتبار سره معجز کتاب پدې کې قاضي ابو بکر چې دا ابو الحسن اشعری رحمت الله علیه شاګرد نو د یو کتاب لیکلی دی چې اعجاز القرآن نو پدا کې د ټول دا وضاحت کړي نو لہذا قران کریم چې کوم دا معجز کتاب دی په څه باندې پدې باندې اول نمبر اعتبار چې دا عدم نظیر دی قران کریم کوم کتاب دی عدم نظیر دی او نور کتب نه اها عدم نظیر نه یعنی د قران کریم عدم نظیر مطلب دا چې د قران کریم مثل نشته د قران کریم مثل چې کوم د نشته لږه عربو په ډېر کوشش کو چې قران کریم غونډه ډېر فصاحه او بلاغه او عربو او دا کوشش په کولو چې د قران کریم غونډه یو کتاب یو قران کریم غونډه څه الفاظ ایجاد خونه شونی سره چې دا معجز کتاب دی معجز حکومت اعتبار سره شعیبه عدم نظیر دویم نمبر دا چې قران کریم چې کوم دا د معجز کتاب ګرځیدلې په دې اعتبار سره چې دا فصیح او بلیغ کتاب دی د فصاحت او د بلاغت نه ډک کتاب تاسو له براشي مختصر المعنی دا فصاحت او بلاغت دوی مرتبه یو اعلی مرتبه یو ادنا مرتبه نو قران کریم خو علامه تفتزانی سے فرمایي چې دا خو ادنا مرتبه کې د فصاحت نه کچره د ادنا مرتبه کې شي نو بیا به شي بیا به مثل رشید چا سره د زناورو کلام سره نو لہذا دا به شي وکړو موږ به داسې وایو علامه تفتزانی سے فرمایي چې نه په ادنا مرتبه کې او نه په اعلی مرتبه کې بلکې په اعلی مرتبه کې د اعلی مرتبه نه مچ د قران کریم فصاحت په کومه مرتبه کې د اعلی مرتبه نه مچ
دریم نمبر چې دا قاضي ابو بکر رحمت الله علیه په دې کتاب کې دا خبره کړې چې قران کریم دا ځکه معجز کتاب دی چې دا نقصان هم نه قبلوي او زیادت هم نه قبلوي، نه پکې نقصان راتلی شي او نه پکې زیادت راتلی شي. لکه بنی اسرائیل په تورات کې نقصان او زیادت کړي، په قران کریم کې داسې کیږي، نو ځکه معجز کتاب ښه. څکه چې الله فرمایي چې ان نزلنا الذکر وانا له لحافظون، مونږه قران کریم نازل کړی او مونږه به قران کریم لپاره چې حفاظت کوونکي، نو ځکه کې زیادت ودان شي کېږي. تر دې پورې علما فرمایي چې قران کریم الفاظ به ختم شي، قران کریم نه به الفاظ وچت شي، نو الله بچی کړی داس یو پاک انسان به الله پیدا کړی چې اخ په زړه کې د قران کریم موجود وي، یعنی حافظ وي، بیا به د قران کریم حفاظت موجود وي، د حافظ په زړه کې په سینه کې به موجود وي، پاک سینه وي. نو دغه وجه نه الله تعالی قران کریم حفاظت خپل کړی. ها هوندا شان تفسیر قرطبی کې علامه قرطبی سے د قران کریم معجز کې دوه لپاره څو وجه بیان کړي، څو اعتبارات بیان کړي، لس اعتبارات بیان کړي چې قران کریم دا معجز کتاب ګرځیدل په څه سره په لس اعتبارات سره د لس وجونه. نو اجمالا ذکر کوم. اول نمبر دا چې دا حسین نظم، قران کریم چې کوم نظم دی دا ډېر ښکلی نظم، حسین نظم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شأنك هو الأبتر. نو څه شی دی؟ حسین نظم دی. ګوره اصول فقه ویلي، اصول فقه علماو چې د قران کریم الفاظ تابع الفاظ نه، یعنی لفظ ورته نه، نظم ورته دا بیا ادبیو. نو قران کریم چې دا حسین نظم دی. نو اول نمبر دا. دویم اعتبار دا دی چې د قران کریم احکام په داسې طریقې سره بیان شوي دي چې بل کتاب یې نشي بیان شوی. دریم نمبر دا چې قران کریم کې الله تعالی په یو ښه جلالت سره، الله تعالی په یو ښه جلالت سره چې خطابات کړي خپل بندگانو ته، اقیموا الصلاة، مونږ ادا کوو، واتو زکات او زکات. نو بهترین داسې بل کتاب کې داسې مطلب دا چې خطاب نشي کېدل، لکه قران کریم کې الله څنګه خطاب کړي خپل عبادت. هنداشان سلورم نمبر چې قران کریم جمله، کلمات، حروف دا چې په کوم ځای کې ترتیب ورته حاصل، نو دغه ترتیب کا بدل کې بل ځای ته یوسي، دا ترتیب بدل کې نو بل ځای ته یوسي، نو څه شی بګرځيږي؟ دا قران کریم چې کوم د بیا په دې سره هغه نقص پکې راځي. اوس لګا شرح جامع یا کافیه، الکلمه الکلمه لفظ وزع لمعنى مفرد. دا اوس راوخت دا په منځ کې ولیکل، په منځ کې ولیکل، نو څه مطلب دا چې فرق نه کوي. کچره قران کریم الفاظ یا حرف یا راوستو بدل ځای کې ولیدل، نو یو خو ګناګاریږي، او بل چې کوم د ترتیب کې فرق راځي. نو ترتیب دا ډېر په خپل طریقې سره ښه. پنځم نمبر قران کریم چې کوم دا ځکه معجز کتاب دی چې دا د عالم خبرونه بیانوي، ما سي والله د مخلوق څه شی دی خبرونه بیانوي، نو دا ځکه معجز کتاب ګرځیدل. او دا رنګي سویم نمبر شپږم نمبر قران کریم کې کومه وعده الله تعالی ذکر کړی دي، نو هغه وعده پورا واله وکړي، نو ځکه معجز کتاب دی. په مخلوقاتو کې خود ټول وعده څه نشي پورا کړی، نو الله تعالی به ټول وعده پورا کړي. هنداشان اوم نمبر دا قران کریم ځکه معجز کتاب ګرځیدل چې دا صداقت نبوت نبی علیہ السلام. قران کریم چې معجز کتاب ګرځیدل په کومه خبره باندې چې په دې کې صداقت د نبوت د نبی علیہ السلام بیان شوی. وای شو کنه بردا چې قران کریم ځکه معجز کتاب ګرځیدل چې دا د مستقبل واقعیات بیانوي. الله تعالی عبادت د مستقبل واقعیات بیانوي چې قیامت پر دنیا قبر عذاب د دارنګي آخرت جنت جهنم دا ټول ورته بیانوي.
اتم نمبر د قران کریم احکام بیان شوي ځکه معجز کتاب ګرځیدلی چې په دې کې احکام د دین بیان شوي او احکام د دین تاسو ویلي چې دا 15 ارکان خمسه او دا هرنګي شپږم نهم نمبر چې دا قران کریم دا د حکمونو ډک دی قران کریم چې دا د حکمونو ډک دی او بل داس یو کتاب نشته چې حکمونو ډک شي قران کریم کې ډېر حکمتونه دي ځکه معجز ګرځي او لسم نمبر دا چې قران کریم کې ظاهری خبرې مشته او باطینی خبرې مشته خو معجز ځکه چې دواړو کې منافات نه راځي نه په ظاهری کې منافات راځي او نه سره په باطینی په دواړو په مابین کې منافات سره نه راځي چې